أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. د دینا مخی رکوع په شروع کې الله پاک بنی اسرائیل ته خطاب فرمایو چې بنی اسرائیل د الله پاک د نعمت شکر ادا کړئ. الله پاک چې کم انعامات تاسو له درکړي دي، تاسو له پکار ده چې د هغه انعاماتو احساناتو شکر ادا کړئ او د الله پاک فرمانبرداري وکړئ. چې الله پاک تاسو ته انعام او احسان درکړی دی، تاسو د الله پاک نافرمانی کوئ، دا څومره بده خبره ده. انسان خو پرېده حیوانم د خپل مجازي مالک سره مینه کوي، دا خبره مني چې هغه مجازي مالک د حیوان هغه لږ خوراک ورکوي، د هغه خیال ساتي، نو هغه حیوانم د خپل مالک خبره مني. الله پاک بیا بنی اسرائیل ته په دې آیات کې خطاب فرمایي چې یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم. د الله پاک نعمتونه یاد کړئ، یعنی د هغې شکر ادا کړئ. او په دې خطاب کې په مخکینی کې فرق دا دی چې مخکې الله تبارک وتعالی دې ته دغسې حکم وفرمایو چې تاسو د الله پاک نعمتونه یاد کړئ، د هغې شکر ادا کړئ. هغه د ترغیب په طریقه باندې و چې د الله پاک د نعمتونو شکر ادا کړئ، نو الله پاک به تاسو جنت ته داخل کی. اوفو بعهدکم اوفی بعهدی، اوفو بعهدی اوفی بعهدکم. الله پاک فرمایلیو چې تاسو زما سره کومه وعده کړې ده چې تاسو به زما احکامات منئ، هغه تاسو پوره کړئ. نو اوفی بعهدکم، ستاسو سره چې کومه وعده ما کړې ده هغه به زه پوره کوم، یعنی تاسو به زه جنت ته داخل کوم. او دلته الله تبارک وتعالی بنی اسرائیلو ته بیا هغسې خطاب فرمایي او خپل نعمتونه ورته یادوي، او دا د تخویب په طریقه باندې، یعنی الله تبارک وتعالی په دې کې یری په قرآن پاک کې الله تبارک وتعالی کله چې دی نو هغه ترغیب طریقه اختیار کی او کله ترهیب، کله انسان ته د جنت چې دی نو هغه ترغیب ورکوي. د هغې په بنیاد باندې هغه ته حکم کوي چې هغه د الله پاک احکامات پوره کړي، او الله پاک به د هغې په بدله کې هغه ته په دنیا کې په آخرت کې نعمتونه ورکوي. او کله تخویف او ترهیب طریقه وي چې الله تبارک وتعالی د خپل عذاب نه یروي. نو دلته الله تبارک وتعالی بنی اسرائیلو ته دوباره خطاب فرمایي د تخویف په طریقه باندې چې ای بنی اسرائیلو، تاسو د الله تبارک وتعالی نعمتونه یاد کړئ، د هغې شکر ادا کړئ، د الله پاک حکم ومنئ، او که داسې ونه کوئ نو د الله تبارک وتعالی به تاسو له په آخرت کې عذاب درکړي، چې د آخرت عذاب ډېر سخت دی. د آخرت عذاب هغه د دنیا د عذاب په شان نه دی. په دنیا کې که څوک جرم وکړي او حاکم حکومت هغه ته د سزا ورکولو فیصله وکړي، نو انسان د دنیا د حاکم د سزا نه په څلورو طریقو سره ځان بچ کولی شي. په دنیا کې د سزا نه د بچ کېدلو دا څلور طریقې دي. اوله طریقه دا ده چې څوک ورله ضمانت وکړي. دویمه طریقه دا ده چې څوک غټ سړی چې دی نو هغه حاکم یا هغه جج ته ټلیفون وکړي، سفارش ورله وکړي، وزیر امیر چې دی د هغه سفارش وکړي، په سفارش باندې د هغه سزا نه خلاص شي. او دریمه طریقه دا ده چې پیسې وچلوي، جرمانه یا فدیه څه پیسې استعمال کړي او د پیسو په زور باندې د سزا نه بچ شي. څلورمه طریقه دا ده چې د هغه داسې زورور وي، داسې خلک ورسره وي، ګروپ ورسره وي، ملګري وي، د هغه فوج وي، لښکرې وي،
او داغو د زور د طاقت په بنیاد باندې هغه ځان بچ کی هغه راشي او څوک چې ولا سزا ورکړي دغه سره مقابله وکړي په زور دا سړی خلاص کی. نو الله تبارک وتعالى په دې آیات کې دغه څلورو طریقو نفي وکړه چې تاسو د الله تبارک وتعالى د نعمت شکر ادا کړئ. الله تبارک وتعالى تاسو له ډېر انعامات او احسانات درکړي دي او په ټول جهان کې په ټول عالم کې الله تبارک وتعالى په ټولو مخلوقاتو کې تاسو ته خدای پاک او فضیلت درکړي دي. د دې نعمت که تاسو شکر ادا نه کړئ او د الله پاک کوم آخري پیغمبر دې په د باندې ایمان را نه وړئ نو د قیامت په ورځ باندې بیا د الله پاک د عذاب نه خلاصېدی نشي. په دنیا کې کمې طریقې چې د عذاب نه د خلاصېدو دپاره استعمالیږي په آخرت کې هغه په کار هغه طریقې نه چلیږي. اگر چې د یهودیانو چې د آخرت په باره کې هم داسې چې دی نو خیالاتو کله به وی چې نحنو ابناء الله و احباؤه مون خود الله پاک چې دی نو هغه محبوبان یو. الله پاک په آخرت کې په قیامت کې مونږ ته عذاب نه راکړي. کله به وی لن تمسنا النار الا ایاما معدوده که چرته په څوک زمونږ نه چې دی نو هغه په قیامت کې هغه ته عذاب فیصله وشي نو بس څو ورځې به وي همیشه دپاره چې دی نو هغه مونږ په جهنم کې یا په عذاب کې به نه یو. نو الله تبارک وتعالی فرمایل چې واتقوا یوما لا تجزي نفس عن نفس شیئا دا هغه ورځې د عذاب نه ویریږئ چې په هغې کې یو نفس ته بل نفس په کار نشي راتلی څوک د چا ضمانت نشي کولی. د اولې طریقې نفي وکړه چې هلته ضمانت چې دی نو هغه طریقه باندې څوک بچ کېدی نشي. او فرمایلی ولا یقبل منها شفاعت او سفارش به نه قبلیږي سفارش به نه چلیږي. ولا یوخذ منها عدل او داغه نه به څه بدله نه اخیستلی کېږي یعنې څه فدیه څه جرمانه څه پیسې د هغې په ذریعه باندې هم انسان نشي بچ کېدی. او څلورمې طریقې هم نفي وکړه ولا هم ینصرون نه به د دې امداد کېدی شي څوک داسې کېدی نه شي چې هغه د ده مدد وکړي او په زور باندې د الله پاک د عذاب نه اخلاص کړي. داسې مددگار هم هلته نشته دی. الله پاک فرمایي یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم. بني اسرائیل معنا خو په مخکې آیات کې تیره شو چې اسرائیل د یعقوب علیه السلام نوم او دې ته بني اسرائیل ویلی کېږي یعنی د یعقوب علیه السلام اولاد. یا بني اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیه السلام اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم یاد کړئ نعمتي التي نعمت زما التي انعمت علیکم هغه چې ما انعام کړی دی په تاسو باندې. یاد یې کړئ د یادولو څه مطلب یعنی د هغې شکر ادا کوئ داغه نعمتونو. وانی فضلتکم علی العالمین دلته چې دی نو هغه د یو خاص انعام ذکر چې هغه په مخکینی آیات کې نو شوی د هغې ذکر هغه نعمت ذکر هم وکړو چې الله پاک فرمایي چې ما تاسې یو لوی انعام تاسو له درکړی دی چې وانی فضلتکم علی العالمین یقینا غوروالی درکړی دی ما تاسو ته په ټول مخلوق باندې علی العالمین. دا غوروالی الله تبارک وتعالی په دې کې چې دی نو هغه خو پیغمبران ډېر زیات پیدا کړي وو د انبیاو په ذریعه باندې چې دی نو د دې قوم ته الله تبارک وتعالی دا فضیلت ورکړی و چې په دې کې انبیا الله پاک ډېر رالیږلي دي. بلکې کله نه چې د بني اسرائیلو وجود او موجود شوي دي د یعقوب علیه السلام نه وروسته ټول پیغمبران چې دی نو هغه په بني اسرائیلو کې راغلي دي. قبل آیات کې الله تبارک وتعالی فرمایلی دي چې وجعل فیکم انبیاء ملوکا چې الله پاک چې دی نو بادشاهتونه هم په تاسو کې چې دی نو هغه په بني اسرائیلو کې بادشاهتونه ولا الله پاک ورکړي وو پیغمبران په کې الله تبارک وتعالی را لیږلي وو. البته دا فضیلت دا د کله نه چې دا بني اسرائیل موجود شوي دي او دی چې دی په ټول قومونو باندې د دې فضیلتو
دې ته الله پاک یو خاص غوروالی په دې باندې ورکړی و چې پیغمبران په ټول په بني اسرائیلو کې وو، بادشاهان په بني اسرائیلو کې وو. دا فضیلت د دې چې دی د دې آیات د نازلېدو یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثته پورې و چې کله چې دی نو الله تبارک وتعالی په بني اسماعیلو کې خپل آخري پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم راولېږو، نو هغه د هغې نه چې دی نو دا دوی نه چې دې ته کوم فضیلت په دنیا کې میلاو او په ټولو قومونو باندې الله پاک دې ته یو فضیلت ورکړی و په یو زمانه کې. دا مطلب نه دی چې د قیامت پورې دا فضیلت ته دی، بلکې هغه فضیلت خو دی خراب کو. هغه د فضیلت هغه کار د الله تبارک وتعالی چې کله فرمانبرداري نه کوله نو د الله پاک په نافرمانی کې هغه فضیلت هغه خو د دې سره باقی پاتې نشو. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت او هغې ته چې کوم هغه په پیغمبرانو کې الله تبارک وتعالی افضل پیغمبر مبعوث کو او داغه امت الله تبارک وتعالی په ټولو امتونو کې بهتر امت وګرځو. لکه په بل آیات کې الله تبارک وتعالی فرمایي کنتم خیر امت اخرجت للناس. نو دیو جن دا مطلب نه دی چې دې ته الله تبارک وتعالی کوم فضیلت ورکړی او نو هغه په امت محمدیه صلی الله علیه وسلم باندې هم دی افضل دی، بلکې هغه فضیلت هغه خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه د مخکې پورې و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه وروسته دا امت الله تبارک وتعالی په ټولو امتونو باندې افضل او بهتر جوړ کړم. وانی فضلتکم علی العالمین، او یقینا غوروالی درکړی دی ما تاسو ته په ټول مخلوق باندې. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کچره داسې ونه کوي د الله تبارک وتعالی دا نعمتونه یاد نه کوي، د هغې شکر ادا نه کوي او د هغه فرمانبرداري ونه کوي، د هغه په آخري پیغمبر باندې ایمان را نه وړئ، نو بیا ویریږئ. یومن د هغې ورځې نه ویریږئ، یعنې د هغې ورځې د عذاب نه چې د قیامت ورځ ده، د هغې عذاب داسې سخت دی، د هغې ورځې د عذاب نه ویریږئ. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، چې په کار به نه راځي هیڅ نفس د بل نفس، یو نفس د بل نفس چې دی هغه په کار نشي راتلی، او څوک چې دی نو هغه بل څوک د چا ضمانت نشي کولی، هغه بچ کولی نشي. بلکې الله تبارک وتعالی په ډیرو آیاتونو کې د دې ذکر فرمایلی دی چې هغه خو داسې ورځ ده یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه، د یو بل نه به هر سړی به چې دی نو هغه نفسي نفسي او د خپل ځان په فکر کې وي او د بل چا فکر ته به څوک وزګار نه وي، د یو بل نه به تښتي. واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا. الله پاک وایي چې د هغه ورځې د عذاب نه ویریږئ چې پلار د زوی په کار به نه راځي او زوی چې دی هغه د پلار هم چې دی نو ضرورت نشي پوره کولی، د هغه په کار نشي راتللی. ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. او ډیرو آیاتونو کې الله تبارک وتعالی فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې هیڅ څوک د بل چا په کار نشي راتلی. ولا یقبل منها شفاعت، او بل نه به قبلیږي د هغه نفس نه سفارش. لا یقبلو نه به قبلیږي منها د هغه نفس نه چې په چا باندې د سزا حکم وشي د هغه د طرف نه چې دی نو هغه به سفارش به نه قبلیږي، څوک به سفارش نشي کولی. البته هغه شفاعت چې کوم په احادیثو کې راغلی دی چې پیغمبران صلحان نیک خلق به شفاعت کوي، پیغمبران به چې دی نو هغه د خپل امت دپاره چې دی نو شفاعت کوي، او شفاعت کبرا د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نور چې دی نو حافظ به شفاعت کوي، اولیاء او نیک خلق به شفاعت او سفارش کوي. هغه شفاعت هغه خو داسې دی چې د الله تبارک وتعالی په اجازت باندې وي،
او دا داسې شفاعت لکه څوک چې په دنیا کې هغه په چا باندې دباو غورځي، ټلیفون ورته وکړي، څوک وزیر امیر او هغه کم حاکم قاضي جج چې هغه د چا د پاره چې دی نو هغه د سزا فیصله کوي په هغه باندې زور راولي، نو داسې شفاعت هغه په آخرت کې نشي کېدی. د الله تبارک وتعالی په مقابله کې چې دی نو شفاعت قهري دا نشي کېدلی. او چې کوم شفاعت د الله تبارک وتعالی په اجازت باندې، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، چې الله پاک اذن او اجازت وي نو شفاعت وي. دویم فرق دا دی چې هغه شفاعت چې دی هغه خو د مؤمنانو د پاره وي، د کافرانو د پاره هیڅ شفاعت نشته. دا کم چې الله تبارک وتعالی وایي چې ولا يقبل منها شفاعت، دا خو د کافرانو د پاره خو هیڅ شفاعت نه قبليږي. او کم شفاعت چې هغه پیغمبران کوي، صلحا او نیکان کوي، هغه خو د مؤمنانو د پاره کوي چې دا غونه څه ګناونه شي، باقی ایمان چې دی نو هغه موج پکشته دی، نو داغه په د پاره بچ دی نو هغه شفاعت کوي. او درېمه خبره ده چې څوک شفاعت کوي هغه به انبیاوي، صلحا او نیکان به وي، هغه به وزیر امیر نه وي. گویا کې د آخرت کم شفاعت چې داغه په احادیثو کې ذکر راغلی د قیامت پر ورځ کم شفاعت کیږي، پاره کې دا درې خبرې دي. یو دا چې هغه شفاعت هغه پیغمبران نیکان خلق به هغه شفاعت کوي. دویم دا چې هغه شفاعت هغه به د مؤمنانو د پاره کیږي، د کافرانو د پاره بنوي. او دریم شرط دا دی چې هغه شفاعت چې کم کی په داغه ذکر راغله د په حدیثو کې هغه شفاعت به د الله تبارک وتعالى په اجازت باندې وي، چې الله تبارک وتعالى چاته اجازت ورکړي. د خپل طرف نه د الله پاک د اجازت نه بغیر به څوک شفاعت نشي کولای. ولا یؤخذ منها عدل، او نه واغسته کیږي داغه نه څه بدلا، یعنی فدیه، مال، څه جرمانه، پیسې، دا بچ دی نو هغه نه قبليږي. کچرته دا ټول دنیا مال چا سره بسویم نه، او که بالفرض وي نو هغه داغه سپکار نه راځي، داغه چې دی نو د فدیه په تور چې هغه پیسې ورکی او خپل ځان بچ کی، داسې بنشي کېده. ولا هم ينصرون، او نه به د دې سره امداد کېدی شي، یعنی څوک د دې مددگار بنوي چې هغه په زور او په زبردستی باندې دي د عذاب نه بچ کی. الله پاک فرمایي یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم، اے اولاد د یعقوب علیہ السلام، اذکروا نعمتي التي، یاد کړئ نعمت زما، التي هغه نعمت، انعمت علیکم چې ما انعام کړی دی په تاسو باندې، وانی فضلتکم، او یقینا